نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د ټولو نه مخکې زه خپلو معززو ډېرو درنو خوږو مېلمنو ته چې د بهر نه هغوی په دې ګرمۍ کې تشریف راوړی دی د زړه د اخلاص نه هغوی ته هرکلی ویم الله دې د هغوی دا راتلل په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او بیا د خپل مهمان خصوصي د هغوی شکریه ادا کوم. عموما زمونږ افتتاح ته زمونږ قائد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاہری دامت برکاتہم آئی تشریف روڑی و آئی تا چونکہ عذر و بیمار و داغی پا وجبانی آئی تشریف رونڑے شو زمونگا دا دور تفسیر دا جماعت اشاعت و توحید و سنہ ضلع نوشیرہ و مشوری سرا دوکم سلویخ کال مخ کی مشوره شوی وه ضلعی په شورا کې د سکول کالج هلکانو له یو درس پکار دی په دې اوړي کې جون جولای دې چټیانو کې دا دوره په 1988 کې شروع شوې ده. دوکم سلویخ کال مخ کې لومبۍ دوره موږ لالکورتۍ کې په نوخار کې کړې وه او هغه زموږ محترم رور مولانا عبدالعزیز صاحب چې اوس هم ژوندی دی د مولانا عبدالرحیم صاحب د شاپور د هغوی مشر رور دی. لومبۍ دوره هغوی کړې وه په لالکورتۍ کې. بیا د نوخار ضلعې د ملګرو د اراکینو مشرانو کشرانو په مشورې سره دا خدمت دایمات په حواله کړی دی او الحمدلله هغه وخت نه تر اوسه پورې سماج ګوټ چې سو ما ترازی د هغې وس مطابق لګیو د کلي د ملګرو په تعاون سره او د جماعت اشاعت و توحید و سنه ضلع نوشیره د ملګرو مشرانو کشرانو په تعاون سره په دعاګانو سره دا درس روان دی. لومبۍ دوره په نوخار کې لالکورتۍ کې وشوه. بیا هغې نه وروستو چې کله ما ته دا خدمت په حواله شو د هغې نه وروستو بیا 9 کاله 9 دورې په پبو کې شوي او بیا وروستو د هغې نه 2 کاله په نوخار کې کنډرو کې شوي 99 او 2000 کې او بیا د 2001 نه بیا دلته د دارالقرآن زاخل بالا د 2001 نه دلته شروع شوي دي. دا زاخلو کې د دې به څه کال 26م کال وي او ټولې دورې چې دي نو هغه دوکم سلویخ شوې. الحمدلله دا الله ډېر لوی احسان دی چې څوک چا نه د خپل دین کار اخلي. دا الله ډېر لوی احسان دی. دا الله شکریه شپه ورځ ادا کوو. او نبی علیہ السلام فرمایي من لم یشکر الناس لم یشکر الله. چا چې د بنده شکریه ادا نه کړه د الله شکریه هم نشي ادا کولی. زما محسن زما مربی شیخ العرب والعجم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ امام محمد طاہر نور اللہ مرقدہ هغوی سره لږ وخت ما تېر کړی دی. 3 ځلې مې ته قرآن اورېدلی دی. د هغوی د وفات نه وروستو زمونږ او ستاسو د زړه دړکن قائد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاہری دامت برکاتہم د هغوی سره په درسونو کې راته الله ناسته نصیب کړې ده. دا الله ډېر لوی احسان دی او د خپلو شیوخو مشرانو د هغې ډېر زیات احسانمند یم چې هغوی زموږ تربیت کړی دی. موږ قرآن ښودلی دی نو په دې ځای کې دا 26مه دوره ده. الحمدلله دې ځای نه ډېرو خلکو قرآن زده کو او ډېر د سکول او کالج هلکان ای پکې ډاکټران شو انجینیران شو افسران شو علما شو مفتیان شو او کار خدمت
د ملګرو په تعاون سره الحمدلله هغه روان دی. قرآن خو دکیږي نه، ځکه الله وایي وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. سورې بنی اسرائیل کې 15 آیات ته الله وایي تاسو ته علم نه درکړی د قرآن مگر لږ. دې سره تعلق او دوستانه دا به تر مرګ پوری، دا د مرګ نه وروسته به وي. میدان حشر کې به په کار راځي القرآن حجت لک او علیک. او چې جنتیان جنت ته لاړ شي نو جنتیانو ته الله وایي دنیا کې د قرآن څنګه لوستلو هغه چللو په درجو باندې خېجا. جنت او نعمتونه خو ډېر زیاتی، معلومیږي دا چې د قرآن دا خوشحالي دام ډېره زیاته ده. الله جنت کې هم دینا دا امتیان نه محرومه کوي. نو زموږ عقاید محترم شیخ القرآن صاحب دای د عذر د وجنا تشریف راوړو. زه خپل معزز مکرم عزتمن خوب او درون ملما زموږ حضرت مولانا سمیع الحق پېښوري صاحب دا ډېر مشکور ما چای په سره د مصوفیاتو ایم لټیم راکو او زموږ د افتتاح خوشحالي نورم نصیب کا. دا قرآن خوشحالي چې دا دې سره نور خوشحالي نه نصیب کیږي، یعنی برابرېږي نه وسره. قرآن دا خوشحالي دا سبل شانتي خوشحالي ده. او زه خو اکثر دا خبره کوم چې زه خو محسوس کوم ځکه چې دواړو طبقو سره ما وخت تیر کو او په دنیا کې مال دولت اولاد نور خوشحالي یو طرف ته کو، د قرآن دا خوشحالي دا بل تل کې واچوه د دې سلمي سي تم نه رسیږي. قرآن سره عقیده سميږي، عمل سميږي، الله د رضا کیږي، ټول ژوند ته سمې د آخرت تیارې طریقې ته تخې. زه زیات حایل کېږم نه. زه خپل معزز مکرم والملما عائلہ درخواست کوم حضرت مولانا محمد سمیع الحق سے پېښوري چې هغه تشریف راوړي او تاسو ته د قرآن او سنت مطابق سو خبرو کې او زموږ استاد سو جوړنا قرآن او سنت باندې منور کی. الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تكفرون وأنتم
تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي إنها ستكون فتن قلت وما المخرج منها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حاضرین محترم اتشتم تاریخ دے د ذوالحجہ سوار لسوا وسلویختمه هجری ده د رب مهربان په مهربانه سره د ضلع نوشهره په دې علاقه ازاخیل کې د محترم مولانا مومن گل صاحب په دې گلشن کې د قرآن عظیم الشان په نسبت الله مهربان د رضا د حصول په غرض منگا او تاسو را جمع یو الله دی واقعاً زمن رضا شي تاسو رویداد او د جهد مسلسل د تسلسل بیان زمن د خوږ مشر محترم مولانا مومن گل صاحب حفظه الله نه هم واوریده او زمن ستر مشر او فخر فضیلت الشیخ مولانا شمس الهادی صاحب اکرمه الله تبارک و تعالی وسلمه په زبانم واورید دا سعادت او دا فضیلت معمولی نه دی دیتا چې چا معمولی ویلی دی سپک نظر کړي دی سپک شوی دی لوی خیر نه محروم شوی
ما پزړه کې چې کم درد دل راوړې دي د مشرانو نه په معذرت سره زنن صرف خپل جماعتی احبابو د پاره لب کشائی بنکو بلکې زما आवाज چې کم کم ځای پورې رسی که نارینه دي که زنانه دي کاغه د لاؤډ سپیکر په ذریعہ رسی او که د موبایل د سکرین او د نیټ او د چیټ په ذریعہ رسی یو دعوت فکر ورکول غواړم شاید چې الله رب العالمین زما د زړه دا کیفیات ستا زړه ته منتقل کی دا احساسات ستا د فهم مناسب موافق شي اور پدی موجوده دور د فتنو کې چې د کمی سانحې سره امت مخامخ دی داغې د مخنیوي او داغې د توړ او داغې نه د بچاو د نجات د ځان او د خپل نسل د پاره غم فکر درد پیدا شي دسی وخت راغلی دی چې د ایماندارو ایمان برملا نیلام کی زتاسو تا د حقائق نه ہٹ کر د مبالغه په انداز خود ساختہ اور من گڑتی خبریں نہ کو ما د منبر خاوندان په دی وخت کافران لیدلی دي د ډیر لوی خبره ده وړه نه ده عالمان په دی پویږي چې د کفر خبره د چا د پاره کول او فتوا لګول د څومره د احتیاط او څومره زیات نازکه مسله دا خو یو فیشن ګرځیدلې دی شاعر الله پسې ملنډې مسخري استهزاء کوټه کی موبایل تکینی پټکے گیرا حدیث قطعی اصول د دین حج منز قربانی زکات د دین انکار کیږي دی پوری ملنډی کیږي دی سره استهزاء کیږي اور بازار دے اعتراضات گرم دے منگ په خواب غفلت کی پراتیو بیدار نام و نشان نشت زمنگ د دین خدمت تشتیز پورے دے چی منگ د مسلمانانو د کافرانو کولو کوشش کو د مسلمانانو د ایمان د بچاو د پارا کافر مسلمان کول دا پخوانه خبری د کافرانو مسلمانی دل دا پخوانه خبری د مسلمان پاتې کېدل نشتا د مؤمن د ایمان د دفاع کار نشتا ناپید دے مفقود دے زما ځان لډاله ټپله دا ستا ځان لډاله ټپله دا زخپل غلط صحیح کوم صحیح خواسم صحیح دے ستا صحیح ته به غلط ویم غلط خواسم غلط دے چاچی قرآن عظیم راواغستو پاغی باندې ټاپی ولګی دی دیل نږدې مزه دا وادیان دي دا پنځ پیریان دي دا دیوبندیان دي دا متشددین دي دا بیکورد د قیانوسی سوچ لرونکي خلق دي دیل لاړ نشه
بھائی د ایمان حفاظت بسنگ کیږي چرته کیږي داسې کیدی شي چې قران د منځوزي او مؤمن مسلمان پاتې شي داسې ممکن ده ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان به د قران نه ممکن نه ده ليثبت الذين امنوا به د قران نه ممکن نه ده لنثبت به فؤادك به د قران نه ممکن نه ده چې مؤمن په ایمان کلک پاتې شي او حسن خاتمه په کار سوچ عقیده نصیب شي کالج ته لېږلې دی یونیورسټۍ ته لېږلې دی بازار ته لېږلې دی دکان مزدورۍ نوکرۍ له لېږلې دی پټي ته بچې لېږلې دی جومات ته درس له نه دی لېږلی ځکه درس والا خلق قرآن والا خلق خو ښه خلق نه دي د دې په څنګ کې خو شر معلومیږي ښکاره کېږي هغه دومره لوی اشاره وکړه چې مسلمان د مسلمان بچی لاړ کافر واپس کور ته راغی دی وی موز نه مني اقیم الصلاة موز نه دی نظام صلات قربانی خود دی مولیانو خود ساخته فیصلی او خبری دی حج خو عالمی سربراهی کانفرنس دی د سربراهان مملکت د مسلمانانو د اسلامی ریاستونو سربراهان برا جمع کی امت په حق کې به میټینګ کوي دا منډي تړي په مینا عرفات مزدلفه کې دا طواف دا سعی دا سلوبي ټوکی خو نبی اسلام دایته نه وي زفت و نه لګوم تو وای یو سړی حج نه مانی دی مسلمان دی منځ نه مانی دی مسلمان دی صحیح ثابت احادیث مبارکه نه مانی دی مسلمان دی والله چې نسل دی طرف ته رسیدلې ټول خلک دی طرف ته مایل شوی دي نوجوان طبقه هم دغه سیده نیمانی بالکل نه مانی دا ستا په مخ کې د یری نه او د حیا نه او د بزدلۍ نه خوله نه کولاو کراو دي سپرده د امرتسر اندوبتی خی الله مو د بچو په خوشاله کا بچے ډاکټر شي افسر شي انجینیر شي ډیره ښه خبره ده او کایس نشي مسلمان پاتې شي دا ګټه ده که هر څه شي او مسلمان نشي دا تاوان اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ اولاد بھی املاک بھی جاگیر بھی فتنہ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا پھر نعرے تکبیر بھی فتنہ ابل زما ملاقات لے او پروفیسر سے براغے ما غت جولے ونی والا میں کالج والا مالا ناراضی نہیں را پریدی ته په خپل کالج کې په خپل سټوډنټانو مهنت کوي زی معطل کړي پدې ما چې ما په لیکچر کې الله ډیر ویل په ما شکایت شو زی ډیسمس کړم چې ته دې الکانو ذهن خرابې دا کچه ذهنونه دي ته د الله نوم ډیر ماخله نمی ورته د درس دعوت ور کړي دي نمی ورته د جهاد خبره کړي دا نمی ورته بل خبره کړي دا سوا د دین چې الله سره محبت وکي الله سره رشتہ د وفا جوړه کوي الله ومنه قانون د الله ومنه په ما شکایت شو زید نو کرے نو وست خبره دی زه ته رسیدلې ده بابا ته د خپل بچی سره کنن دا خواري او مهنتونه کې او د قران دی درس ته راونه لېږي او دا تمکه چې سبب د مسلمان پاتې شي این خیال است او جنون است او محال است کی دینش ممکن ہی نہ دا قرآن نہ غیر جماعت مدرسې نه غیر
ربانی علماء سره د نسبت نه غیر د امت ایمان به پاتې شي، دا نشي کېدی. دا ځان له دوکه ورکول دي، دا ځان غولول دي. داسې نه ده ممکن، داسې نه ده ممکن. ماحول فراهم کې په دې خو پوهیږئ که نه چې هر دولت نه لوی دولت دولت د ایمان دی. لا اله الا الله محمد رسول الله. الله مشتمن کا او د دنیا او د عقبا په نعمتونو مالامال شه که هیڅ نه یو لا اله الا الله محمد رسول الله وي او په دې استقامت او خاتمه وي زنده باد. بلال سره سو، ابو هريره سره سو، صہیب رومی سره سو، ابو ذر الغفاری مدینه منورې نه چې بدر ته ځای په لاره کې شړې میرې تور تور غرونه شړ راځي، هلته یو ورانه شوي بستی ده. ما ته ملګرو وي دا د ابو ذر الغفاری بستی ده، دلته هغه راغلی او پاتې شوی او دا د هغه کورونه دي، د هغه د بچو نوسو کورونه دي، دا آثار اوس هم موجود. شړه میره کې نه باغونه و، نه جایدادونه و، نه مالونه و، نه فوجونه او لښکرې وي. ایمان کامیاب دی، قرآن و ایمان کامیاب دی. هر دولت نه لوی دولت دولت د ایمان دی. خوش قسمت هغه مؤمن دی چې هغه ته نصیب شي خاتمه بالایمان. خاتمه بالایمان دا ډیر نیک بخته دی. زه دې مشرانو ته پسخېږم، 240 کال دی د قرآن د دورې، ټوله زندگی د قرآن عظیم په خدمت کې تیره شي. بیا دی له چې مرګ راځي که نه نو موږ لیدلی دي د دې په سینه قرآني، د دې په خوله قرآني، د دې په لاسو کې قرآني، موږ لیدلی. خاتمه هم داسې ښکلې ښایسته الله نصیب کړي. فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. دا شوق وساته الله خاتمه راکړي. په دې دور د فتنو کې خاتمه بالایمان لوی سعادت، لوی سعادت، لوی سعادت دی. په کره سوچه ایمان مړ شي او بچی او نسل دی مؤمنان پاتې شي. د دې لپاره ماحول ضروری دی. اول خسته ماحول خسته خیالات او افکار پیدا کوي، ښکلي سوچونه او فکرونه. عالمان ناس دي، دا ځان له مسله ده چې دا حدیث ثابت دی که نه دی ثابت، خود علماء بحث دی چې الانبیاء و احیاء فی قبورهم یصلون. ز سندی بحث لنظم دا عالمان و شایان شان دے، ز جاہل جٹ سڑے. الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون. سید العلماء شان ورشا کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمائی یصلون عمل نہ دے، اشتغال فی العمل دے. عمل مولانا یاد کرے دے، عمل نہ دے اشتغال فی العمل دے. کم سړی چې په کمه مشغله زندگی تیری بس هغه سوچونه فکرونه خوبونه دله راځي. الله دې ما د ریا نه وساتي. موږ په خوب کې هم د قرآن درس کوو، موږ په خوبونو کې هم د احادیثو درس کوو، موږ په خوبونو کې هم حج او عمرې کوو. که یو سړی خوب کې عمرې او حج له لاړه سار را پاسي هلکه خیرات وکړې زه حاجي صاحب شوم، دا عمل نه دی، اشتغال فی العمل دی. ستا په دل دماغ د دې عمل شوق مسلط دی، تاله په خوبونو کې دا راځي. انبیاء زندگی په بندګۍ کې وه نو احیاء فی قبورهم یصلون. د قبر زندگیم په دې اشتغال کې ده. یصلون عمل نه دی، اشتغال فی العمل دی. د قبر زندگیم دا ده. اے مسلمانانو ماحول غواړي. اول ټکي
دا په ګوتو شماره تا سره امانت دی، دا په ګوتو وشماره تا سره امانت دی. حسن خاتمه د پاره اول خسته ماحول، چې ماحول خستهی، خیالات افکار به خستهی، چې خیالات افکار سوچونه خستوي، نو زړه او عقیده به ښکلي وي. چې زړه او عقیده خسته شوه نو عمل او معمولات به خسته وي. عمل او معمولات چې خسته شي نو اخلاق او عادات به خسته وي. چې اخلاق او خلق او عادت خسته شو نو انجام او خاتمه به خسته وي. داسې نه ده چې یو سړی وي ماله خسته خاتمه په کار ده، دا به په کم ځای کې خرڅېږي. دې دپاره اول ماحول برابرول دی. دې نه ښکلی ماحول په دنیا کې بل نشته چې قرآن په منځ کې پروتي او د الله بندګان تی چاپېرئ. صحابو ته نبی علیہ السلام وی د جنت په باغونو چې ګرځئ سکتې کوئ، هغه دا حلقې دي د الله د ذکر، د الله د یاد. چې قرآن انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون منځ کې پروتي او د قرآن چغې والی کېږي. دې نه ښکلی ماحول بل نشته. ما د خپلو استادانو نه اورېدلي، شیخ القرآن علیه الغفران د پنجپیر رحمه الله به کله کله د قرآن د محبت اظهار به داسې کو، که الله زه ګناهګار وبخلم او جنت ته بوتللم او بیا په جنت کې راته ووایي محمد طاهر بنده نور څه غواړي، زه به د جنت د نعمتونو د پاسه الله نه یوه غوښته کوم. یا الله یو قرآن او یو څو طالبان په جنت کې به د الله نه غواړم. یا الله یو قرآن یو څو طالبان، والله دا جنتی ماحول دی. او مسلمانانو مکیږئ پنجپیریان. ما اول مشران نه معذرت غوښتی، مسلمانان شئ، د ایمانونو غم وکئ، د نسلونو د ایمانونو فکر وکئ. چپې د فتنو دي، چپې سیلاب طوفان ډیره مشکله ده. د اوسپنې نینې چې چل دي، بل سکروټې په لاس کې نیول دي د ایمان ساتل. د دجالي فتنو راج دی. غم وکئ، فکر وکئ، خواب غفلت نه بیدار شئ. ایمانونه بچ کئ، ایمانونه بچ کئ. دا به د ماحول په جوړولو کېږي. دا ماحول د جوړولو کار دی. دلته درس دی، الته درس دی. هر محله کې، هر مسجد کې، بیٹک کې، دکان کې، بازار کې، حجره کې درس د قرآن. دې نه ښکلی ماحول، دا جنتی ماحول دی، بل نشته. دا جنتی ماحول دی. ما د قرآن په پاڼو جنت لیدلی دی. د جنت ولی میوې لیدلی دي، د جنت حورې غلمان لیدلی دي. کله چې د زړه نه وایې په زړه په سترګو ورته ګوري او د زړه په غوږونو یې اوري، تا به کله په جنت کې ګرځئ، کله به دې د جهنم نه یری، کله به دې عراف ته بوزي، کله به دې میزان څخه ودرئ، کله احوال د فنا د عالم او کله احوال د وقوع د قیامت به بیانوي. کله به تا ته د قارون داستان شروع کی، کله به تا ته د صاحب یاسین او د رجل مؤمن احوال بیانوي. کله د انبیاء کله د امتیانو خبرې کوي. دی به تا ګرځئ، دی به تا ګرځئ، کله به دې خندئ، کله به دې جړئ. یتلونه حق تلاوته هم دې ته وایي چې پوی پوی سره وایي. او چې آیت د رحمت راشي الله نه وغواړي، چې د غضب او د قهر راشي پناه وغواړي. یره خشیت په ځان طاری کوي. مسلمانان شئ، ایمانونه بچ کئ. دا به په څه بچ کیږي؟ وکیف تکفرون وانتم تتلا علیکم آیات الله.
वफीकुम रसूलुहु, ओ द ईमान पर गम जनो मुसलमानानो द फितनो द दौर मुसलमानानो तासु सर दा गम और दा फिकर दे चिपदी दौरे फितन की द ईमान हिफाजत बसंग कीगी वाले जमानत वाखले व कैफ तकफुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह, सरंगी बतासो बदअकीदा काफिरानो बेईमाना गुमराहानो जहन्नमियान शय माना दा चरी बहुम नशय इसकल बहुम नशे दासी की दी नशी च कुरान और सुन्नत द साहिब कुरान तासो सख मौजूद वी बिया तासो द ईमान द दौलत और द ईमान द जौहर न महरूम शय ना जीना। ये क्यों कर मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? चिस्ता रिश्ता द वफाद कुरान अजीम शान सरमवी औस्ता निस्बत द वफाद नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरहुमवी ब्यादी और डाकुस्ता ईमान ता नवाखली ब्यादी ता द ईमान द दौलत न महरूम की दासी नशी के रे कैफ तकफुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाही, सरंगे बतासो बेलारी बदअकीदा काफिरान गुमराहान जहन्नमियान शय हालदारे चुलुस्ते शिपता सुबानी आयतुना द अल्लाह वफीकुम रसूलुहु, और तासु की मौजूद भी सुन्नत शरीयत द रसूल द अल्लाह। हाँ जी, और तरफ त थ्यूरी द चिद अल्लाह कुरान दे बल तरफ त प्रैक्टिकल दे चागा तरीके द साहिब कुरान जनाब नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तरसोचिदा मौजूद वी स्तासुदी मानुनु ब हिफाजत वी और जमानत बई ज़का अल्लाह जमानत दर की मय्यातसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तक़ीम, चालची अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक दे इत्तिसाम बिल्लाह भी किताबिल्लाह नसीब की दला अल्लाह रिश्ता द वफा नसीब की नुदला द सिरात मुस्तकीम हिदायत मिलाओ शो हर मुस की पहर रकात की ची अल्लाह न उख्तला इहदिन सिरातल मुस्तकीम नुराश कुरान तकीना राशा सुन्नत और शरीयत और हदीस द नबी आखिरुज़्ज़मान तकीना तालब अल्लाह को सिरात मुस्तकीम इस्तिकामत और सुबात नसीब की। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ओ मोमिनानो और ईमान खावंदानो अल्लाह नो यरी गए दाद मुला खबरी नदी दाद मुलाओ तो बंद कलाम न दे नंची द कम दर्स को मुखालफत किस्ता खुला कोलावीगी दा खुला अल्लाह दर कड़े दा कुरान अल्लाह रा ले गले दे तखलक पदी खुला दा गजात दराली गली शी कुरान न खलक बंदे नो आगा अल्लाह अस्ताफला बंदूली शी उयरी गई तकुल्लाह अतपोस कूली शी इन्नहु लज़िक्रुल लक व लिक़ौमिक व सौफा तुसअलून। दागर तपोस अदागाने व अंदाजुना बदल बदल दी तो बाच अगा तपोस कई बिया नाशना तपोस कई इन्ना बत्श रब्बिक लशदीद वजर्रबना ज़ालिका मिरारा मंग पख्पल स्तरगु लीदली दी अल्लाह रा तखोदली प्रीदे तासुब प्रीदे फिरकवारियत जद इनाद बिल्कुल ची देवबंदे नश देवबंद खो यो मदरसा दा मुसलमान शजा
بالکل چې پنځ پیری نشي. د ځان له یو منظمه ده، هیڅ پنځ پیری دا دعوه نه ده کړې چې ته زما تنظیم کې نو مسلمانېږي نه کافر. هیچا دا نه دی. هیڅ کله به نن زه دا خبره چرته چاته ونه کم چې راځه بس موږ سره رکنیت فارم ډک کا. نه اداغي نور زینه دي، زمونږ جماعت دی، موږ په فخر دی او زمونږ کار دی الحمدلله کوبه. خو نن تاسو ټولو له په واسطه د موبایل او د لوډ سپیکر دعوت ورکوم. کمی میندې چې اوري، کمی نیاګانې چې اوري، خپل بچی نو اسی قرآن ته راولېږي، قرآن ته راولېږي. وصیت ورته وکړه بچیه قرآن لدې لیږم ګورې پنځ پیری راته نشي. وی کوه بچیه قرآن لدې لیږم جوړې تبلیغ دیوبندې راته نشي. وصیت ورته وکړه، ممانعت ورته وکړه، خو کم از کم قرآن نه خو یې مه بندوه، راویلېږئ را پرېږدئ. ای عالمانو ستاسو ذمه داري ده چې تاسو خپلو مقتدیانو له دعوت ورکئ. دا ستا مقتدی چې کافر شي، داغه بچی چې کافر شي، تا احسان فراموشي نمک حرامي ونه کړه، ټول عمر ستا خیال ساتلی دی، تا داغه د ایمان څه خیال وساته؟ مولوی صاحب حق دی د مقتدیانو، حق دی د گاونډیانو، حق دی د مریدانو، حق دی د شاګردانو چې د دې دولت نه مه محرومه کوه، د دې جوهر نه مه اړوه، ایمان نه مه خلاصوه. پرېږده چې قرآن ته کښېني، ایمان خو یې سلامت پاتې شي، ایمان یې بچ پاتې شي. سبا به دې تا ته ولاړي چې هسې دې ځان ستړی که ښکته پورته کېږي ورک شه، داسې ډرامه دې جوړه کړې ده. منځونه نشته. او شعر اداره کې د غره په سر مې بیان و مولوي صاحب بیان نه مخکې رانږدې شوی جي په الحاد را دوکې مې دلته ملحدین چرته دي چې ته ماته دا یې وشته. مې د غر دي سوکې دي ځنګل ته ملحدین څنګه راورسېدل؟ وی کالج ته تلي چې واپس رالل ایمان نشته، الله نه مني، قرآن نه مني، حدیث نه مني، کالج ته تلي. وی دا د غفلت دور نه دی، بیداره شئ، بیداره شئ. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. او مومنانو ویریږئ د الله نه مناسب یره د الله. اسی پخله مو آیا چې الله منم او د الله نه یریږم. عمل کی راولا د الله یرا پزړه کې دنه کا، د الله د قرآن مخالفت مکوا، فکر د خپل ایمان او د خپل نسل د ایمانو کا. کاش چې الله د دنیا او د عقبا نعمتونه بے سیاره بے حسابه چې راکړي دي، مزید دي زیات کی، لیکن د ایمان دولت ټولو د پاسا، د ایمان جوهر د ټولو د پاسا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ممرئ تاسو مگر په داسې حال کې چې تاسو مسلمانان یې، د الله د قانون پابند یې. جی داسې به څنګه ممکن شي؟ نو ورپسې فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. او نارینو واعتصموا، او زنانو واعتصموا، او زمیندارانو، دکاندارانو، افسرانو، او مالدارانو، او غریبانانو، او ټول پټول مسلمانانو، په مولیانو، طالبانو، په امیانو، ځوانانو او بوډاګانو. واعتصموا امر د جمعی دے اور پکی جمعیت ته اشاره ده. رازه د اتفاق رازو د اتفاق نسخه واخلې. واعتصموا ټول پټول کلک منګولي ولګوي بحبل الله، په کتاب د الله پر سید الله باندې.
ولا تفرقوا جميعا سر بیا جميعت ته اشاره وا لا تفرقوا سر مزید تاکیدو ګورې یو تنم د قرآن نه جدا نشه دی دولت نه ځان مپاتې کوا دی منصب نه ځان مپاتې کوا د دې قدر وکاو دی لغاړه ورکه د محبت وفا د قرآن به بیا ته وګورې وفا د قرآن به ته وګورې قرآن د غیرتي ذات کتاب دی به د هېڅ ځای نه پرېږدي خو چې لاس دې یو ځل ورکه د وفا هېڅ ځای به دی نه هر ځای به ستا عزتي هر ځای به ستا خبره چلی هر ځای به ستا منلی کېږي چې تا د الله ومنله چې تا د الله ومنله د الله د قرآن ومنله اوس بچی د پلار نه مني ځکه پلار د الله او د رسول نه دي منلي لا نور رعیت به د حاکمانو څه ووایي ته ورته د الله حق وښایه الله ورته ستا حق ښودلی دی ته ورته د قرآن تربیت ورکه د قرآن په تربیه شوده چرې به د والدینو نافرمانه نشي چرې به مور و پلار نه جړ قرآن ته راولېږئ بھائی زما د زړه دا درد تا ته ما کېښو دعوت فکر میں درکا بلا تفریق بلا تعصب بلا زد و حسد و عناد بغیر د تنظیم پرستینا بغیر د ډله بندینا راځئ مسلمانانو دا قرآن یوازې د پنجپیریانو نه دی ستاسو د ټولو ورسره د شریکې راځئ دې قرآن ته کښېنئ تعصب پرېږدئ ځان د خیر نه مه پاتې کوئ دا خیر خپل کور ته دننه کوي زما دی د محمد رسول الله پر رب قسمی زما د هر څه نه زیات ځان له قرآن خوښ او مسلمان هغه چې ځان له څه خوښوي بل مسلمان له یې خوښوي زه چې تا ته سوال مینت زاری کوم چغې وامه د دې قرآن دپاره وام زما ځان له دا خوښ دی نو تا له مې هم خوښ دی ځکه د مسلمان سره رشته به دقسې چې ځان له څه خوښوي بل مسلمان له به خوښوي ای د ازاخیلو مسلمانانو نارینو زنانو دا وخت به په پولو تېروئ دا وخت به په حجرو کې تېروئ نارینه زنانه دي قرآن ته کښېني ځوانان بوډاګان قرآن ته کښېني عوام خواص دي قرآن ته کښېني او دا موقع مه ضایع کوئ د ژوند هېڅ باور نشته او د مرګ هېڅ پته نه لري پشته زندګۍ د الله نه توبه تائب شي چې د قرآن نه په لرېوالي کې تیر شوی دی آینده پخته عزم وکړئ چې څومره ژوند دی د قرآن په څنګ دی الله دې خاتمه ښایسته کړي الله دې خاتمه ښایسته کړي په دې ارمان به قرآن ته کینو چې خاتمه مو ښایسته شي دا د ماحول نه کینو به ورته که نه انشاءالله او دا څومره چې راغلیو انشاءالله موږ به هم د درس اراده کوو اور دې سره سره به خپل اهل و عیال بچی نوسی رونه خویندې به هم د قرآن درس ته رالیږو او مستقل په اهتمام او درناوي به د دې دعوت چلو تا څه خیال دی چې د قرآن درس د خادی نه اوچت دی که نه دی الله دې در باندې خادی ډېرې کړي غمونو نه م الله وساته چې خادي را روانې په صدو ګرځئ یو کرځئ من خادي د راځئ به قرآن درس د دین اوچت دی په صدو وګرځئ یو کور ته ورشئ یو ته میسیج وکئ ټلیفون وکئ اوس خو اسانه شوې ده یو له دعوت ورکئ چې زما په تعلقدارو کې یو تنم پاتې نشي کو به داسې سبا نه به انشاءالله اولنی ټکي نه شروع کېږي نو بیا به اهتمام سره درناوي سره او مکمل تیاری سره به موږ حاضریږو الله دې دا درس کامیاب کړي او د دې نه دې خیرونه الله خواره کړي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم قونا في رضاك وخذل الخير بناصيتنا واجعل الاسلام منتهى رجائنا لا اله الا انت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوه الا بالله یا الله موږ معاف کا الله زمونږ د ټولو نه رضا شه ستا قرآن لوی دی موږ ډېر واړه یو اے مالکا معیت خاصه و نصرت شامل حال کا
لیاقت او قابلیت او اخلاص او للهیت او رشد او هدایت د قرآن د خدمت د پاره راکا. یا الله زمونږ زړونه ځان په لتاو کا، زمونږ د زړونو نه غیر وباسه. یا الله زمونږ په لاسونو خپل مخلوق ته خیر ورسوه. الله مونږ د شر نه بچ کا. یا الله دا ټول کلی او د کلی هر کور او د کورونو هر فرد د قرآن په برکتونو برکتی کا. یا الله دې منونکو له د قرآن د عزت او د قدر توفیق راکا. یا الله دې مؤمنانو له د ایمان سلامتیا راکا. یا الله د فتنو نه بچ کا. په کاره سوچه عقیده مو د دنیا نه بوزه. د قرآن او د صاحب قرآن سره د وفا په رشته مو د دنیا نه بوزه. ای الله د گمراهۍ نه بچ کا. یا الله د بدی عقیدې او د بد عملۍ نه بچ کا. د بدو مجالس او د بدو صحبتونو نه بچ کا. یا الله د بدو لارو چارو او د بدو خیالاتو نه بچ کا. ای الله زمونږ سوچونه، زمونږ زړونه، زمونږ ذهنونه د قرآن د پاره ستره کا. زمونږ خولې د قرآن د پاره پاکې کا. یا الله زمونږ کلی، زمونږ کورونه د قرآن کریم مراکز کا. ای الله دا دومره زمانه د قرآن چغې ووالې شوې. یا الله قرآنی انقلاب راوالا. یا الله د هر یو مسلمان د ایمان حفاظت وکا. یا الله په صراط مستقیم استقامت راکا. ای الله د څومره ملمانه چې راغلي دي حاجتونه پورا کا، مشکلات حل کا، بیماران له شفا راکا. کور کې د چا بیماری وي الله شفا ورکا. او مالونو په اولادونو په کاروبارونو په صحتونو برکت نازل کا. الله ستا د قرآن په وجه دا خلق د عالمانو عزت کوي. تور له د دوانو جهانونو عزت ورکي. یا الله تعاون کوي تی د دین دنیا په کارونو کې معاون شي. یا الله چې درون نظر کوي د قرآن نو کرانو ته تی بچی عالمان کا. اے الہ العالمین د دې ځای نه خیر دی علاقې ته خصوصا او ټولی دنیا او نړۍ ته عموما عام کا. یا الله وی رسوا د اخلاص چغه ته نه ضایع کې. مالک ادا چغه د اخلاص د منتا د ظاهر نه دا معلومه د حقیقت نه ته خبري. اے الله دا چغه مزایا کوا او پدې د دنیا کې د قرآنی انقلاب لاري هواري کا. اے الہ العالمین تا تستا د اسماء حسنا واسطه، د خدای د لوی صفاتونو واسطه، ستا د درد عظمت او د لوی واسطه الله ورحمېګا. او دا درس کامیاب کا او د دې خلکو زړونو قرآن تراتو کا. الله زمونږ دا مشران چغي وي خو هدایت خود د دې په لاس کې نه دی. مالک هدایت ستا په لاس کې دی. دا زړونو قرآن تراتو کا. الله دا خیر دی ټول مسلمانانو ته ورسوه. یا الله د دې مسلمانانو ټول کورونه په دې خیر برکتی کا. الله د مسلمانانو بچی په دې آباد کا. ای الله د دې معصومانو ژوندون د ایمان او د هدایت او د عزت کا. کمی زنانه چې راځي الله کورونه د خوشحالو کا. څوک چې د درس لپاره هلې ځلې کوي، دعوت ور کوي، خواري کوي، یا الله د ټولو خوارې په ځای کا او ټولو شرکاو له علوم نافعه نصیب کا. یا الله معلم او متعلم سره نصرت او معیت شامل کا. یا الله وین کی د خلینا خیر وباسا او ریدن کو زړونو ته خیر کوس کا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. الله دا زوانان چې قرآن تناس زوانه د برکت کا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم.